الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر درسونه د سیرت دا شروع. نن درشتم درس د سیرت ته مدینه ته د مسلمانانو هجرت. د دویم بیعت عقبه نه وروسته مسلمانانو مدینه ته هجرت شروع کو. بعض صحابه مخکې هم هجرت کړی وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دارالهجرت دا هم ښودلی شوی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه هم هجرت وکړو، داسې نورو خلکو هجرت وکړو، خو د قریشو نه یې پټ پټ هجرت کاوه. خو عمر رضی الله تعالی عنه هغه هجرت وکړو، هغه په ښکاره باندې وکړو او د چا جرأت نه و چې د هغه مخې ته راوتلي وي او د 100 صحابو سره مدینې ته تشریف یووړ. غرض دا چې مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړو. هغه د حبشي مهاجرین هغه هم مدینې ته رال. په مکه کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله تعالی عنه، صهیب او زید ابن حارثه رضی الله عنهم دا پاتې شو او دارنګه کمزوري مسلمانان هغه هم پاتې شو، د کومو چې د هجرت طاقت او وس نه و. ابو بکر رضی الله تعالی عنه هغه هم اراده کړې وه چې هغه هجرت وکړي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې صبر کوه، زما هم امید دی چې ما ته اجازت وکړلی شي. قریشو چې کله دا ولیده چې مسلمانانو ته د امن ځای میلاو شو او دا یې د ځان دپاره خطره ګڼله، نو په دارالندوه کې راجمع شو. د قریشو مشران موجود وو، تر دې چې شیطان دا هم د یو نجد د یو شیخ په شکل کې حاضر شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف مشوره کوله چې څه کول پکار دي. نو چاو پکې دا وویلو چې د دې وطن نه وشړئ، د ځمکې نه وشړئ، نو زمونږ به ورسره هغه واسطه او رابطه ختمه شي. نو د شیخ نجدي دا وویل چې دا خبرې خوږې دي او ډېرې زیاتې خوږې دي، که تاسو یوباسئ نو هلته به ورسره نور خلک ملګري شي او بیا به په تاسو باندې راشي. نو چا پکې ویلو چې جیل ته یې واچوئ، قید یې کوي، دروازې پسې بند یې کوي. نو د شیخ نجدي ویل که تاسو یې قید کوي نو د هغه ملګري به په تاسو باندې حمله وکړي او بیا به یې درنه آزاد کړي. ابو جهل ویل چې زما رای دا ده چې د هر قبیلې نه یو ځوان دې 13 توره راوالي او قتل دی کی او د هغه وینه دا په ټولو قبیلو باندې تقسیم شي. نو د هغه خاندان خو د ټولو سره جنگ نشي کولی، نو په دیت باندې به راضي شي. نو دغه شیخ په دې خبر باندې دستخط وکړو او ویلم خبرم دا خبره ده او ټول میټینګ په دې باندې راضي شو چې د هرې قبیلې نه یو ځوان راپاڅي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ګزار وکړي او هغه د قتل کړی شي او دې لپاره به یې دوی تیاری شروع کړو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.